وسې نو زړه کې څه دي خفګان وړی خوشحالي وړی څنګه خوشحالي وړو پاکستان موږ سره ډېره ښېګړه کړې موږ ډېر تر خوشحاله موږ د عزت ژوند کې تېر کړی ده اخر به ما خپل ملک ته ځو کړانګې که ودانې موږ به اباده وو او له قیامته همدا ذمهوار نه ده که نه 50 کاله ټیم راکړه موږ ماړه نه شو دا ټیم باندې شپږ میاشتې یا کال څه راکړي یا 2 کاله راکړي بیا به هم څه پکار دا ده چې په عزت کې ولاړ شو دوی منظم راوو او موږ ته هم دا خوشحالي خبره ده چې په عزت کې ولاړ شو چې به زبردستي وباسي بیا به یې دایم را باندې خفه یې موږ هم خفه یو زړه م نه کېږي چې پاکستان ته لاړ شي زه د خپله دلته پیدا شوی یم او وخت هم ډېر ښه تېر کړی ده ښه دوستان هم پرېښودل ښه مینه محبت هم پرېښودل خو بس څنګه که مجبوري ده چې حکومت فیصله ده وشوله په خوشحالۍ روان یو پاکستان موږ سره ښه کړي دي بد خو یې نه دي کړي 40 کاله موږ ته ځای راکړی ده بس له 40 کالو خامخا به خپل وطن هم ده موږ پکې داسې وخت تېر کړی لکه موږ ته چا داسې نه ویل چې دا مهاجر ده هسپتال ته به لاړو داسې چا خبره موږ ته ونه کړو چې ته مهاجر یې لکه ته وخت تا ته دا دوايي نه لګېږي هماغه دوايي به موږ ته هم لګېده وړو ته هم لګېده زنانه ته هم لګېده زمونږ د پاکستان خوشحاله و هغه ولو څه منډه پکې دی کې چې چا ورسره ته چې عمران خان داخله شوی و بیا ونه تلله پوه شوې موږ په هغو باندې موږ مړی پوه شوې د دې عوام نه خوشحاله یو د پاکستان د عوام نه پاکستان عوام نه خوشحاله یو حکومت خو خیر دی هر ځای چې حکومت وي هغه خو لږ لږ سختي کوي نه خپل قانون مطابق نو عوام نه ډېر خوشحاله الحمدلله موږ پنجاب کې وخت تېر کړی دی موږ دا دواړو ګورنمنټونه غواړو چې تاسو د الله په خاطر موږ ته وګورئ او زمونږ لږ دغه وکړئ یوه نوړۍ موږ سره نیمه کړې ده ښه د پاکستان عوام موږ نمک حرامه نه یو پاکستان هم زنده‌باد افغانستان هم زنده‌باد پاکستان موږ سره داسې ښېګڼه کړې ده چې بیا اندازې السلام علیکم کتونکو دا وخت ولاړ یو د نوښار په ازاخیل کې او څنګه چې تاسو دا ټرکونه او دا ګړې ښکاري دا د افغان مهاجرین دي هغه مهاجرین د چا دپاره چې 1 سپتمبر اخري ډیډ لاین و د پاکستان د حکومت د طرف نه چې دا افغان مهاجرین به خپلې کړې اخلي او خپل وطن ته به واپس ځي نو په دې سلسله کې راغلی یو دلته UNHCR افیس دی هغې کې دی خپل اندراج کوي خپل دغه کوي ولې چې دی ته دا ویل شوي دي څوک چې دلته خپل اندراج وکړي د چا چلته خپل ځمکې وي هغه به ورته آبادۍ او که نه چا ځمکې مکې نه وي هغې له به د رهایش لپاره ځای ورکوي دغه کړي چې کومې دي دا ډېر وختونه نه ولاړ دي اوس زموږ خلکو سره خبرې وشوې چې دلته ډېر خلک دا وایي چې موږ پرون نه دلته ولاړ یو ډېر خلک دا وایي چې موږ د 2-3 ورځو نه دلته ولاړ یو دې سره که تاسو وګورئ زنانه هم دي ماشومان هم دي بوډاګان هم دي مریضان هم دي سره د ډکو ګاډو سره د خپلو سامانونو دوی دلته ولاړ دي چا 2 شپې تېرې کړې چا 3 شپې چا 1 شپه او دا هم لا پته نه لګي چې څومره ټایم به لګي نو دې سره به خبرې کوو د دې په هکله باندې او تپوس به کوو چې څه مسایل دي څه مشکلات دي ورته هغه ټول حل کولو حکومت دپاره به مخې لږدو او حکومت له ویږدو چې دې دپاره دې سره امداد وکړي په تلو کې د دوی دپاره اسانتیاګانې پیدا کړي ولې چې که دا خلک خپل وطن ته روان دي نو د دوی دپاره باید چې موږ مشکلات نه پیدا کوو موږ دې دپاره اسانتیاګانې پیدا کړو نو ګورو دغه کیمرامین که تاسو دغه ګاډي کولی شي دغه بلا شي ګاډي ولاړ دي او اوس هم لا لګیا یو موږ دې سره به خبرې کوو دغه ګاډي به ټول تاسو ته شو کوو مخکې ځو دننه UNHCR افیس دی هغې سره به چې څومره خلک ولاړ دي هغې سره به خبرې کوو او د دې مشکلاتو حل کولو کوشش به کوو راځئ هلته کې سره خبرې کوو نور السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څومره ټایم هم کېږي دلته پاکستان 50 کاله اوس چې ځئ نو زړه کې څه دي خفګان وړی خوشحالي وړی څنګه خوشحالي وړو پاکستان موږ سره ډېره ښېګړه کړې موږ ډېر تر خوشحاله موږ د عزت ژوند کې تېر کړی ده اخر به ما خپل ملک ته ځو کړانګې که ودانې موږ به اباده وو موږ خوشحاله یو چې خپل ملک ته ځو د پاکستان هم شکریه ادا کوو ډېر د عزت ژوند هم کې تېر کړی ده او له قیامته همدا ذمهوار نه ده که نه موږ ډېر خوشحاله یو چې خپل ملک ته ځو الله تعالی دې موږ رحم وکړي په ټولو مسلمانانو د خدای رحم وکړي خبرې او زما بچیان دلته پیدا دي تا غوندې ځوانان د افغانستان په سترګو هم نه دلدلی خو بیا هم خدای ته امید لرو خدای به هلته وساتي هلته د تعلیم کمزوري ده که نه نور خو خدای به وساتي او په دې ماشومانو خفه یو موږ خو دغه وطن باشندای زه چې راتلم 10 کلن وم ما 60 کال عمر دی 50 سال دلته اوسو زما بچیان زلمي دي و 2 چوکسینان دي نور به زه څه درته ووایم ډېر وخت هم تېر کړی دی او خوشحاله هم یې د پاکستان نه ډېر خوشحاله دا هم دا چې ستاسو دا وطن ستاسو دپاره محتاج دی هم تاسو به یې ابادوئ
دغه کم خلک چې لا پاتې دي تاسو روانه کم چې پاتې دي هغه ته سویل غواړي افغانان ایله سویل غواړي چې سار شي هغه د په عزت سره تاسو سره لاړ هغه د فرض دا ویل غواړو کنه 50 کال چې مراکه موږ ماړو نو څه دا ټیم باندې شپږ نه سي کال سره چې 2 کال راکې بیا پم څو مکار دا چې په عزت کې ولاړ شو دوی منظم راو او موږ څنګه د خوشحالي خبره ده چې په عزت کې ولاړ شو چې په زبردستي مو باسي بیا باندې دایم را باندې خپای موږ هم خپای دا د عزت خبره ده په بار موږ ته ویلې زی خو موږ ګرمي لای په موږ ولاکه ګرمي او موږ دا غواړو چې موږ ته اطلاع سوي ده خپل ملک ته ولاړ شو دا خپل کور به موږ خپل آبادو په خلکو آباد چې موږ آباد نو څوک کې موږ آباد موږ ډېر خوشاله چې موږ ملک آباد شي که موږ مړه شو خو چې د آینده نسل لپاره یو خوشحالي جوړه شي موږ دې ته خوشاله یو او پاکستان د بعضې خلک خبرې کوي هغه پروپاګند وایي موږ سره ډېره جګړه کړې دا هم د موږ دوم کور ده شکر الحمدلله مسلمان ملک ده دې خوشاله یو که نه الله تعالی دې د کفري ملکو په امن کې وساتي افغانستان او پاکستان دواړه دا دواړه مسلمان ملکونه دي دې خوشاله یو خدای دې وکړي چې دا ستاسو اخري امتحان وي او بیا چېرته داسې در په در نه شي الله مو همیشه آباد او ښاد ساته خوشاله شي الله دې السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ورور څه به ویل غواړې څومره ورځونه دلته ولاړې څه مشکلات دي څه مسله موږ پرون راغلي یو دغلته هیڅ مشکلات نه لرو وروره جانه دغلته پرون راغلي یو وروره دغلته نن نشار ولا راغلل موږ نیمونه د ګاډي سبا ته ولا خیره چکر اوسي دغه او مشکلات دلته چې موږ سره دغلته یخ راوړي د اوبه راوړي مسلمانان دي ډوډۍ دغه چې موږ په بای اخلو بازار نږدې ده د ښځو لپاره د سیاسرو لپاره ځای ښه کلا ورته جوړ کړی ده هېڅ مشکلات نشته ده وروره ښه په خوشحالۍ باندې خپل وطن ته روان یم په پاکستان کې ښه وخت تېر کړی ده دغلته زړه م نه کېږي چې پاکستان ته لاړ شي زه له خپله دلته پیدا شوی یم او وخت هم ډېر ښه تېر کړی ده ښه دوستان هم پرېښودل ښه مینه محبت هم پرېښودل خو بس څنګه کو مجبوري ده چې د حکومت فیصله ده وشوله او پاکستان عوام له پاکستان نه موږ ډېر شکرګزار یو چې دا د 40 کاله 45 کاله همدغلته وخت تېر کړ ښه په مینه او ښه په عزت باندې نور ورکې ولا وروره بس څه به ووایو ورکې دا خبرې دي وروره چې پاکستان نه موږ اوس هم شکرګزار یو چې وخت او په عزت او ملګري انډیوالان ښه په عزت او ښه په سکون دی موږ ته محسوس ونه کړه چې دا د موږ پردي خلک دي که د پاکستان دي دا وایي چې دا د اندجې خلک دي دغسې خوشحاله ورکې اوس به خپل وطن ته روان یو وروره هلته هم ښه په خوشحالۍ روان یو دغه د کاکا در سره وغږېده همدغسې وروره چې موږ ورنسي څوک به آباد کړي خوشحالي د خپل وطن ته روان یو خپل وطن ته ولې خفګان به وي خپل وطن ته روان یو خپل وطن هم ده ملته وړکی زه پیدا شوی یم ملته لوی شوی یم خپل وطن مې ولې خفه نه یم ښه په خوشحالۍ روان یو پاکستان موږ سره ښه کړي دي بد پې نه دي کړي 40 کاله موږ ته ځای راکړی ده بس له 40 کالو خامخا به خپل وطن هم ده او خپل پر رضا باندې روان یو خدای هم خوشاله کړه خدای هم دا سفر اسان کړه دا وخت 2-3 رونو سره ولاړ یم دوی سره هم خبرې کوو دوی هم ولاړ دي پته کوو چې څومره وخت نه ولاړ دي او څه مشکلاتو سره مخامخ السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورور څومره ورځونه دلته ولاړ یې او په نمبر کې نن درېیمه ورځ ده چې موږ ولاړه شوي دلته واړه هم تنګ شوي دي او پلار هم خدجه م والی شاته ستاسو د کمرې مخې ته هم پروت او دغه مشکلات دي موږ ته او روډ دی دلته ماشومان بس د روډ نه تېرېږي ګاډي دي دغه مشکلات د موږ ته څومره زر ته زره کېږي چې موږ دا کار ختم ظاهره ده چې دلته کې تاسو سر زنان هم دي ماشومان هم دي د خوراک سکاک په هم دلته مشکلات دي د مونځ او داس په مشکلات وي ډېرې مسلې وي تاسو ته څه ښکاري چې مسله کوم ځای کې ده او څه وجه ده چې دا خلک 2 شپې 3 شپې انتظار کې ولاړ مسله دې کې ده چې وروره ګوره دلته بعضې غریبانان دي موږ غوندې وروره ګوره چې د 10 پوشه دلته 500 خرڅېږي او نور دا مشکلات د څوک خلک راغلي دي که چا سره دې شو که 500 ما کرایه برابر کړی ځان یې دلته رسولی نو چې د پاکستان حکومت نه موږ دا هغه کوو چې زر ته زره دې موږ دغه ځای نه فارغه کړي خپل وطن ته لاړ شو څومره وخت هم پاکستان کې وشو څومره ټایم 40 کال هم پاکستان کې تېر کړی او اسلام آباد کې اوسېدلو سوان کې راولپنډي اوس چې ځئ نو څه کیفیت دی څه حالات دي خفه یې خوشحاله یې یو طرف ته خپل د هغه ځای پرېږدئ چې 40 کال هم تېر کړل بل طرف ته هغه چې د پلار نیکه وطن دی هغې له ځئ نو خفګان دی که خوشحالي ده یاره موږ ښه خوشحاله سو هم د دې وطن نه خوشحاله سو موږ په خوشحالۍ راغلی سو داسې نه چې سبا ورځ موږ ووایو چې موږ ته چا عزت ته لاس واچوی هغه ده موږ چې دې خبرې نه خبر شلو نو دغه سیسټم باندې موږ بېرته راغلو خپل زه د خپل د پلار نیکه
وطن ته واپس لاړ شو او موږ چې- ښه خوشاله شو د پاکستان ګورنمنټ نه موږ ښه خوشاله شو او په خوشحالۍ راغلی 40 کاله داسې زه یو کنټري نه وینم چې پاکستان غوندې سینې ورته ټپولی چې یاره او واقعي موږ افغانیانو ته دومره ټیم وخت ورکړی داسې موږ ایران هم ګورو نو 40 کاله ما داسې خپل په دې ژوند کې ونه لیدی داسې کس بغیر د پاکستان نه ما پکې دا ګیره سپین شو او موږ پکې داسې وخت تېر کړی لکه موږ ته چا داسې نه ویل چې دا مهاجر ده هسپتال ته به لاړو داسې چا خبره موږ ته ونه کوو چې ته مهاجر یا لکه ته وخوځه تا ته دا دوايي نه لګي هماغه دوايي به موږ ته هم لګېده وړو ته هم لګېده زنانه ته هم لګېده بس همدغه کارت به ورته مخامخ انټي به مو کوو باقاعده چې هلته به پنجابیان اوسېدل هغوی به دا سوچ نه کړو چې کوم مهاجرین یې اب سیټ کو جو آپ کو ٹائم زیادہ لگے اور من خوش گزار اس پاکستان حکومت مننه مهرباني دا مرګرو خواږه خلک مینناک خلک دي پته نه لګي چې تاسو څوک لیدلی دي چې تاسو خپلو کې لانجې دي څوک وایي نمک حرامه دي څوک سوی لرو بری یو بل سره پلانجه کړي دا موږ ډېرو سره خبرې وکړې مینناک خلک دي خواږه خلک دي څومره وخت تېر کړی دی شکریا ادا کوي د پاکستان او د پاکستان د خلکو نو دا داسې خلک دي او خواست کوم د منتظمینو ته چې تاسو ډیډلاین ورکړو دغه مشکلات ورته حل کړي دوی سره کډي دي ماشومان دي زنانه دي ورسره نو تکلیف کې دي درې څلور شپې تېرې کړي مریضان ورسره دي هغه دلته کې بې یارو مددګار ناست دي نو دوی په دې کار کې اسانیو کوي او پتلو کې کم از کم دوی له فیسیلیټیز ورکوي څه ویل بس د منګ یو دغه گزارش چې په خیر هم هغه کې چې په پاته جوهر او شاته د کټ کې پروت دی. نور منګ خو خوشاله سره روان است شاته د مریض پروت دی سرجی وګورئ او بس منګ دغه ته خوشاله سو چې خیر ده لږ څومره چې په جلتې شي چې دغه نووځو نور ښه خوشاله سو ان شاء الله پاکستان ګورنمنټ ښه خوشاله است دعا وکړو چې الله په خیر او په حفاظت سره کور ته ورسوي خوشالي په نصیب کیږي مهرباني ډیره مهرباني وعلیکم سلام وځ دې څخه نمبر یې کاډ ویل یو شپه پکې وته یو ورځم پکې رااله نن مې دوه مشپس کار نه کیږي دا بس کیږي دا ماشمان کې چل وای کې او دا بسوک دي مواري دي دا به موږ کوی شنو دا دوی ته خواسته سي دا کار به زر خلاص کی وای ډېر مهربان څومره وخت هم تیر کو پاکستان پاکستان هم ډېر وخت تیر کړي 45 کال شو نو چې زه څنګه زه خفای پاکستان پسې خپل وطن ته زه خوشاله یم کنه بابا ولې نه چې موږ د پاکستان خوشاله او هغه ولو چمن د پکې دی کې چې چا وسره ته چې عمران خان داخله شوی بیا ونه تللی دا پوه شوې موږ په پاک پیغو باندې موږ مړی پوه شوې نو اوس داسې کار دی چې دا کار یې خلاص کړی ډېر ښه به و د غریبانو کار پاتې دی هغه پاتې دی دا به څه کېږي سوی کله پورې به وشي چې ته ویل کنه دی راته ووایي سبا به کار خلاص شي نو موږ ویل نمبر یې سره راغلی دا به څه کېږي نو داسې خو نه داسې کار دی نو نن څلورمه پنځمه ورځ دا خو لږ دی مونږ اواز دی واوري دا کار دی لږ روان کی په 4 بجې په 3 بجې باندې چوټي وکړي لاړ شي ټول 500 شپېته ګاډي نه دی وتی نن نو دا عوام دا افغان مهاجرین دغه دی واوري تاسو आवाज به ورمخکې کو دغه به وکړو کارپوریشن به سره وکړي د خیره خدا راته ووایي چې دا څومره ګاډي ولاړ دي ټول هم دغه شپږ ورځې ټول څلور دوه ورځې وتی دي تاسو چې نن درېمه ورځ ده چې ولاړ تاسو سره زنانه هم وي ماشومان به هم وي د خوراک څښاک څه بندوبست دی یا دلته کې د مونځ او داس ټول او د سره په عذاب او دنیا غر سره ته ولاړ شو هلته جومات دی یا لاړ شو کوز روډ نه لاندې مدرسه ده کې او داس مادرس وکړو الحمدلله 15 کاله اوس چې ځئ نو خفه که نه خوشحال یو خپل وطن ته روان یو الله دې پاکستان ته عزت ورکړي مسلمان ملک دی زموږ ورور دی زموږ دوهم کور دی بس ډېر خفه نه یو خپل وطن ته روان یو خوشحاله یو چې کوم افغانان پاتې دي ډېر روان دي کم پاتې دي هغوی ته به څه ویل غواړئ هغه ته به بس حکومت نه دا غواړو چې هغوی ته څه ټایم ورکړي د چا کارونه پاتې دي دکانداري یې پاتې دی پیسو معلومات یې پاتې کاروبار پاتې دی هغوی ته د میاشت دوه ټایم ورکړي موږ خپل کارونه ختم کړه روان یو خپل وطن ته خوشحاله وي الحمدلله دا غونه د خواهش غواړي چې غوله لکه چې ورکړي ستاسو چې دلته کاروبار ځمکې څه خو نه و نه ځمکې نه وې چې ځمکې کورونه مرونه هغه مو ختم کړه که څه کباړې مې وې هغه مې ختمې کړې اوس الحمدلله بس روان خپل وطن ته ډېر خوشحاله د پاکستان باره کې به څه ویل غواړئ ډېر عمر هم تېر کړو د دې خلکو د دې عوام د دې عوام نه خوشحاله یو د پاکستان د عوام نه پاکستان عوام نه خوشحاله یو حکومت خو خیر دی هر ځای چې حکومت وي هغه خو لږ سختي کوي نه خپل قانون مطابق
نو عوام نه ډیر خوشاله الحمدلله. موږ پنجاب کې وخت تیر کړی دی تقریبا 15 کال. غلو حکومت ته کړی چې نه خبره دای دا چې موږ سره خو عمر تیر کړی موږ خوایو چې موږ ته پاتې ده موږ سره بد نه دی کړی. ما سره خپل ما 15 کال تیر کړی ما یو ورځ هم تاړه نه لیدلې نه د چې موږ کښکړو دا نه هکې راځي ما سره خپل خوشی وي د بل څه درکړه الحمدلله موږ خوشاله شکر الحمدلله. زمونږ په پاکستان کې تقریبا 47 سال مو تیر شو او مونږ پیدا شوي هم دلته یو ضلع چکوال تحصیل تلګن کې اوسېدلو. نو اوس زمونږ دا د دواړو ګورنمنټونو دا خواهش دی که افغانستان والا که پاکستان والا دغه سیال دی مونږ ته راکړه دا ډیډلاین 31 اګست پورې وایي تاسو ټول به ځئ خپل وطن ته. اوس داسې چل دی چې مونږ دلته راغلي دا ځای کې ولاړ دي دې کیمپ کې زاخیلو کیمپ کې مونږ ولاړ یو څوک متفوس والا نشته دلته بس که ماشومان یې که سیاسر یې که هر څه یې بس ټول هسې بس د الله توکل ته ناست نور څه شته نه انتظامات شته او هېڅ هم نشته. نو مونږ دا دواړو ګورنمنټونه غواړو چې تاسو د الله په خاطر مونږ ته وګورئ او زمونږ لږ دغه وکړئ بس خاص وکړئ او مونږ ته د لمبر راکړي چې مونږ لاره دې دغه کړي مونږ د خیر سره ځو بس د خیر سره دا خبره نشته. او بل مونږ داسې هم نه وایو چې زمونږ 47 کال تیر شو پاکستان ګورنمنټ نه مونږ خوشحاله یي عوام یې خو مونږ داسې ګڼنې کله ورونه واري یوه نوړۍ مونږ سره نیمه کړې ده ښه د پاکستان عوام مونږ نمکه حرامه نه یي مونږ دا نه وایي لکه مونږ دا وایو چې پاکستان زمونږ مور دی او افغانستان مو پلار دی داسې مونږ نه وایو چې مونږ سره پاکستان ښه نه دي کړي پاکستان کې زه پیدا شوی مونږ سره پاکستان ښه کړي لیکن مونږ سره د داسې وکړي اور آخر میں 2-3 بات اردو میں کہنا چاہتا ہوں چاہے پاکستان کی گورنمنٹ ہے چاہے افغانستان کی گورنمنٹ ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے ہم کو 31 اگست کا ڈیڈ لائن دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے جانا ہے. ہم نے 47 سال پاکستان میں گزارا ہے ضلع چکوال تحصیل تلگنگ میں ہماری وہاں پہ ہم رہتے تھے اور ہماری پیدائش وہاں کی ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں اس کیمپ میں ہم کھڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں عوام اور گاڑی کھڑا ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آیا یہاں پہ یہی انسان رہ رہا ہے یا کون رہ رہا ہے. لہٰذا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پلیز ہماری بات سنی جائے. ہمارے یہاں پہ بچے ہیں عورتیں بوڑھے بیمار ہے یہاں پہ دھوپ ہے کوئی انتظام نہیں ہے نہ صاف پینے کا پانی صاف مل رہا ہے نہ کوئی کھانے کا کوئی سسٹم صحیح ہے. تو پلیز ہم پاکستان کے گورنمنٹ کا عوام کا بہت شکر گزار ہے. ہم یہ نہیں کہتا ہے ہم نے 47 سال بیچ میں گزارا ہم پیدا یہاں پہ ہوا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سسٹم ہے. ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے وہاں سے ہجرت کی ہم یہاں سے ابھی ہجرت کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا بنے گا. باقی اللہ کرے کہ یہ ان کو ہمارا یہ جو ہے مطالبہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان کو بتا دو کہ اللہ کرے یہ جو سسٹم ہے نا یہ کام تھوڑا تیز ہو جائے. ہم یہاں پہ کھڑا ہے پلیز یہ جو یہ نسیار والی دفتر ہے ان کا جو ہے انتظامیہ ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کام جو ہے نا تھوڑا سا تیز کرائے. ہم یہاں پہ بہت جو ہے نا تکلیف کے سامنے کر رہے ہیں. شکریہ بہت شکریہ. ته به سوال غواړې بس داسې وول دغه خبره ده څه مسله ده څومره ورځونه هلته ولاړ یې او شکایت هم څه دی چې کار صحیح نه کوي یا رش زیات دی یا عمله کمه ده وجه څه ده وجه دغه د ولکه مو خبره څوک نه اوري موږ بیا کار راشي راغلي موږ ته څوک نه دی راغلی اوس چې سبا یې تقریبا 12 بجې موږ چکن وکړ بیا څوک نه دی راغلی دغه لمبر مو لیکلی دی وتې ده بیا هغه راشي دا خوا ته څوک نه دی راغلی موږ 2 بجې رالو بیا دفتر بند و دا قدر کې کار دی چې شروع ده موږ چکن دې تیز کې حکومت مو دغه درخواست پاکستان او افغانستان دواړه دغه مو درخواست چې موږ چکن ضرور چاډواله موږ کار تیز کې نور دغه دی پاکستان هم زنده باد افغانستان هم زنده باد پاکستان موږ سره داسې خګڼه کړې ده چې بیا اندازې موږ خپل په مکانو کې خپل په دغه کې موږ سره ډېر کومکونه کړي الله دې دوی خوشحاله لري موږ سره پاکستان زنده باد. کتونکو دا تاسو کتل د هغه سر نه موږ شروع کړې وه موږ راغلي وو د افغان وروڼو له موږ راغلي وو د افغان کډوالو له
دا غینم د مشکلاتو ته پوس وکړو ولې چې د 3 ورځې موږ د حالات کتل دا ټول کتارونو کې دا گاډي تاسو لخکاری دا د کډو نډک گاډي دي د دې زنانه د دې گاډو شاله ناشتي د دې ماشومان د دې گاډو شاله ناشتي او دې سره داسې خلک هم دي چې کم مریضان دي څوک د شوګر مریضان څوک د بلډ پریشر او څوک پکې د فالج مریضان هم دي خو دې غریبانان بیا هم په قطار کې ولاړ دي 2 شپې 3 شپې د 4 شپې تیرې شوي دي او دغه UNHCR ته ولاړ دي د خپل نمبر په انتظار کې چې دلته موږ اپروول والو دلته موږ هغه واخلو اجازه واخلو چې بیا موږ ته په تورخم کې په گیټ کې سم مسله او مشکلات نه وي نو دغه خلک ته موږ تاسو ته مطالبه د دې رامخ کې او غواړو چې د دې خلکو کم از کم په مشکلاتو کې کمی وشي ولې چې 31 اگست تاسو ډیډلاین ورکړو هغه ډیډلاین پوره شوی او دا خلک لګیا دي په خپل مهنت کې په خپل مشقت کې مصروف دي او خپل ځان خپل وطن ته رسول غواړي نو غواړم چې دغه خلکو په مشکلاتو کې اسانتیا وشي او دغه UNHCR په عمله کې اضافه وکړي چې ډے نایټ ډیوټي ورکړي او د دې خلکو لپاره اسانیان وروړي او د خلک په خیر او په عزت سره خپل وطن ته ووړي